بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار به تاسو د پوره ټیم ډیره زیاته شکریا چې ډیر یو اهم مسله باندې دا وخت د منډه په بازار کې تاسو هغه هایلایټ کړه. هغه بنیادي مسله چې کومه ده هغه د سولر لایټ حوالې سره ده. تاسو ته پوښتنه کوم چې منډه کې سولر لایټ نو دا د محترم همایون صاحب د جماعت اسلامي په ټینور کې په 2015 کې په ټول منډه بازار کې هسپتال پر روډ باندې د واجوړ پر روډ باندې دا سولر لایټ لګېدلی دلته کې به ډېر یو ښایسته ماحول او رڼاګانې به وي. د دې منډه د نوجوانان به راوځي د شپې به دلته کې کیل کود به کوو کرکټې به کولې. خو د بده مرغه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی د 14 کالو نه په دې صوبه باندې قابض دي او دلته کې چې کوم د منډه ټیم یې د هغې سره دا فنډ نشته دی چې دا لایټونه د تېر شوي 4 کالو نه بند پراته دي. په دې بازار کې ډېره زیاته تیارۍ دلته کې ډېر د دې تیارۍ د وجې دلته کې ډېر واردات وشو غلاګانې کېږي د سپو یو غټه رمه ګرځي او دلته کې د هغې هم ډېر زیات واقعات رال او موږ بار ته منډه ټیم یې ته د اعلی احکامو نه مطالبه وکړه. هغو هم دغه خبره کوي چې موږ د صوبایي حکومت فنډ نه راکوي. زما نوم ضیاء الله دی او زما د دې شلخنده سره تعلق دی. یا د دې زه چې په دې منډه کې د کوم وخت نه ګورم نو دا ډیټونه چې کوم دی دا ما چېرته داسې دغه په رڼا ونه لیدل. په 2015 کې چې کله همایون دلته ناظم و د هغه په وخت کې دا لګولی شوي او اوس چې کوم دی بیا څه ورځې بعد د دې نه چا بیټیانې پټه کړې وې نو بېګا زه راغلی وم دې بازار ته تکه توره تیاره وه. په هغه ټایم کې چې کله دا لګېدلي نو دلته به ډېر ښایسته ماحول او یو به رڼا او دا بازار به ډېر خوند هم کوو. د هغه خبره سړي پکې ته چې ګیم ویم کولی دا هم ګیم پکې کېدو. د عوامو احساس ډېر زیات دی په نسبت د ایم پی او د ایم این اے ځکه چې ایم پی او ایم این اے کله خپل مقام ته ورسي نو دا لاندې خلک هغه شان بیا هغوی ته په نظر نه راځي. نو دا ناظمان کونسلران چې کوم دغه لپاره منتخب شوي وو چې مطلب د علاقې د خیر ښېګڼې لپاره ښه کارونه وکړي کوم چې مطلب د معاشرې سره تعلق ساتي. دغه شان زموږ د منډه سولر لایټ چې کوم نو هغه په هغه ټایم کې چې کوم دی نو صوبایي ګورنمنټ کړی وو بیا چونکې د بدقسمتۍ نه بل ناظم صاحب راغی او د هغې په موجودګۍ کې چې کوم دی د دې ټیمې والا چې کوم دی نو دې نه هغه بیټریانې سمې دمې بیټریانې وي هغې ته درې کړې او ویې ویل چې یاره دا خرابې دي او چې کوم دی نو مطلب دی هغه فوټ بوټ شو په شمول د ناظم او سره د ټیمو ځکه چې دغه د ډپارټمنټ هیډز وو او چې کوم دی نو مطلب دی هغه سولر لایټ چې کومې بیټریانې وي هغه دوی اخوا دېخوا کړې د ننه پورې هغه بیټریانې نه کېږي. ولې موږ اوس نوې سکیمونه کې چې کوم نوې بیټریانې دپاره او یا مطلب د سولر لایټ دپاره دغه واچول سکیمونه نو د یو سکیم باندې 3 لک روپۍ خرچه راځي. نو چې 3 لک روپۍ خرچه پرې راځي نو کم از کم دا به 10-15 کاله اړی چې دا 10-15 کاله نه اړی نو 3 لک روپۍ په یوه سکمستن چې دا د هغې یو لایټ باندې دونه خرچه راځي نو کم از کم 10 کاله خو به دا اړی. دا ټیمې والا د وجې نه ډېره بیټریانې خرابې دي او ډېره موده وه چې خو دې هېڅوک تپوس نه کوي. موږ د 2-3 ټیمې والا ته وینا وکړه موږ یار دا بیټریانې خرابې دا تاسو چې هغه چې دې فنډ زموږ سره نشته دی او دې وجې نه دا خرابې پرتې دي. زموږ د بارګین سره یوه ولې هغه خو د اوسه پورې دقن خرابه پرته د دې غټه وجه دغه چې دې هېڅوک تپوس نه کوي. کوم وخت چې لګېدلي دي هغه وخت نه سټارټ شو د هغې نه چې کله خراب شي چا پې هېڅ نظراندازي په دې باندې نه کوي چې دا واپس بېرته ریپیټ شي او د دې کار روان چې دغه وجې نه دا خرابې ترابې پرتې دي. بلکل